السلام علیکم دوستانو، نن مې تاسو له د الوګانو پخولو طریقه راوړې ده. نو ویډیو را سره پوره وګورئ. دغه شانتې به 2 ټماټر میده کړئ، 1 به پیاز میده کړئ، 3 به دغسې مرچ راوالی. صحیح ده. او د الوګان چې دی دغسې 1 کیلو به الوګان راوړئ، او په دغه سیز کې به یې کټ کړئ، دغه د چپسو سیز کې. صحیح ده. اوږده اوږده به یې دغسې ښایسته مزېدار کټ کړئ. تاسو کتلی شئ ماشاءالله دغه شانتې به یې ښایسته کټ کړئ. او بیا چې دی دغسې یو کړایي کې چې دی غوړي به واچوئ. تاسو کتلی شئ دغسې کړایي کې به غوړي واچوئ، او دغه پیاز او ټماټر به ورته دغسې ور واچوئ، او دغسې به یې د چمچې په مدد سره چې دی ښایسته مزېدار چې دی میکس کړئ، او ګیس به پسې بالکل تیز کړئ، او بیا دغسې سر به پرې کېږدئ 5 منټو دپاره. ماشاءالله تاسو کتلی شئ 15 منټه بعد زمونږ ټماټر چې دی هغه بالکل پخ شوي دي. نو بیا به یې دغسې د چمچې په مدد سره چې دی دغسې ښایسته وټکوئ، چې دا بالکل ښایسته مزېدار چې دی د هر څه دغسې دا ټماټر میده شي ښایسته مزېدار. دغسې به یې د چمچې په مدد سره چې دی ښایسته مزېدار چې دی وټکوئ، چې بالکل دا هر څه ټماټر چې دی بالکل میده شي او خپل رنګ چې دی هغه را پرېږدي. نو ملګرو بیا به دغه شانتې چې دی 1 چمچ چې دی هغه میکس مساله ورته ور واچوئ. صحیح ده. بازار کې میلاویږي. او دغه شانتې چې دی 1/2 چمچ چې دی هغه به ورته سره مرچ ور واچوئ، او 1 چمچ چې دی هغه به ورته نمک ور واچوئ. صحیح ده. او دا به دغه شانتې چې دی ښایسته مزېدار چې دی دغسې ښایسته میکس کړئ، دا هر څه چې دا مسالې او دا هر څه چې دی ښایسته مزېدار چې دی هغه میکس شي. تاسو کتلی شئ ماشاءالله دغسې چمچ په مدد سره چې دی مونږ هغه میکس کړل هر څه، او ګیس به پسې دغه شانتې برابر پرېږدئ. صحیح ده. او بیا به دغه شانتې چې دی الوګان راواړئ، او دغسې بیا د هغې ته ور واچوئ دغه تبې ته. صحیح ده. دا به هم دغسې چې دی د چمچ په مدد سره چې دی ښایسته مزېدار چې دی هغه میکس کړئ دغه شانتې. صحیح ده. او ګیس به پسې بالکل برابر پرېږدئ. صحیح ده. نارمل ګیس به پسې پرېږدئ. دغسې به یې ښایسته مزېدار چې دی هغه میکس کړئ د چمچې په مدد سره. ډېر اسان او سمپل طریقه ده دغسې ښایسته ویډیوګانو دپاره چې دی چینل درسره ضرور سبسکرایب کړئ. انشاءالله په روژه کې به هم تاسو ته د دې نه ښایسته ښایسته ریسپیګانې خېجو، او بیا به دغه شانتې په دې الوګانو باندې چې دی سر کړئ 2 منټه. صحیح ده. ماشاءالله تاسو کتلی شئ دغسې به ورته بیا 1 ګیلاس اوبه ور واچوئ، پوره دغسې ګیلاس به ورته اوبه ور واچوئ، او دوباره بیا دغه شانتې ښایسته مزېداره چې دی هغه میکس کړئ، دا چې دا اوبه پکې لاندې دغه شي کوزې شي کړایي ته. صحیح ده. دغسې به یې ښایسته مزېداره چې دی هغه میکس کړئ د الوګان، او دغسې چې دی بیا به پرې سر کېږدئ پوره 10 منټه به پرې سر کېږدئ دغسې. ماشاءالله ملګرو تاسو کتلی شئ مونږ د 10 منټه وروسته سر لرې کړو. نو زمونږ الوګانو چې دی هغه یو څه ناڅه چې دی اوبه وچې کړي دي، او الوګان هم چې دی کافي پخ شوي دي. تاسو کتلی شئ ماشاءالله. اوس به پسې ګیس بالکل فل تیز کړئ، های ګیس به پسې پرېږدئ فل، او دغه شانتې چې دی دوباره به پکې چمچ دغسې ښایسته ووهئ، او بیا به پرې سر کېږدئ پوره 10 منټو دپاره به. صحیح. دوباره پرې سر کېږدئ. ماشاءالله ملګرو تاسو کتلی شئ زمونږ الوګانو چې دی هغه بالکل اوبې چې دی بالکل کافي وچې کړي دي. تاسو کتلی شئ ماشاءالله بالکل مزېدار چې دی هغه پخ شوي دي الوګان، اوبې هم وچې کړي دي. نو اوس په دغه شانتې چې دی ګیس به چې دی هغه پسې بند کړئ، او دغسې به یې کېږدئ 2-3 منټه چې دا بالکل ښایسته مزېدار چې دی هغه دم شي. تاسو کتلی شئ ماشاءالله اوبې بالکل وچې کړي دي. نو اوس به پسې ګیس بند کړئ، او سر به پرې کېږدئ پوره 15 منټه بعد بیا د خیره بیا وګورئ انشاءالله چې الوګان بالکل تیار شوي وي. ماشاءالله ملګرو تاسو کتلی شئ الوګان چې دی بالکل ښایسته مزېدار چې دی هغه تیار شولو، بالکل پاخه شولو. نو تاسو هم دغه طریقې سره پاخه کړئ، او زمونږ چینل درسره ضرور سبسکرایب کړئ دغسې مزېدارو ویډیوګانو دپاره. ډېره مننه. ښاد او آباد بریالي اوسئ. د بلې ویډیو پورې د الله په امان.